السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو واقعه ده کې دي چې تاسو اوریدلی یا مو نو وي اوریدلی. که چا اوریدلی نو د هغوی د یاداشت لپاره، که چا نه اوریدلی د هغوی د علم د اضافې لپاره یې رس کوم. یوه زنانه وه او د هغې سره دوه ماشومان وو. یو ماشوم یې په اوږه باندې کېنولی و او بل ماشوم یې د ګوتې نه نیولی و، په ځمکه روان و ورسره. دا کم ماشوم چې دی د ګوتې نه نیولې و، د دې سره روان و، دا د دې خپل بچی و. او دا کم چې په اوږه باندې کېنولی و، نو دغه ماشوم د دې د بنې زوی و. نو په لاره کې چې خلکو ولیدل نو ډېر زیات خوشحاله شو او په دغې زنانه باندې آفرین وویل چې دا وګوره خپل زوی یې د ګوتې نه نیولی دی او کله پرې وځي، کله پاسي او کله یې راکاږي، او د بنې زوی یې په اوږه باندې کېنولی دی. خلک حیران شو. نو چا ترېنه تپوس وکړو، یو هوښیار سړي، هغه په دې فلسفه باندې پوه و، نو د خلکو د حیرانګۍ لرې کولو دپاره او د وضاحت دپاره او تشخیص اذهان او د خلکو د تربیت دپاره یې تپوس وکړو چې دا تا دا خپل ماشوم د ګوتې نه نیولی دی او کله یې راکاږي، کله پرې وځي او خبرې مو ورته کوي چې نر شه او سم شه، هسې پرې وځي او خیال کوه راټیمي. او د بنې دا زوی دی په اوږه کېنولی، نو چې دا ولې؟ نو دې زنانه ورته ووی چې تاسو ته کم کار ډېر ښه ښکاري، هغه په حقیقت کې ډېر بد دی. دا د دې واقعي او یو قسم حاصل دی. ورته یې وی چې دا کم ماشوم د بنې زوی ما په اوږه کېنولی، نو دی به دغه شانتې ناست پاتې شي، د تللو چل به زده نه کړي، ناراست به پاتې شي بیکاره. او دا چې کم ماشوم زما زوی دی دا ما د ګوتې نه نیولی، نو دی اگر چې اوس پرې وځي را پرې وځي، زه ورته خبرې کوم او ټکرې خوري او تلی نشي، اخوا دېخوا کېږي، خو دی به تلل زده کړي، دی به مضبوطي او دی به مطلب دا د جانبازي ناراستی به پکې نه وي او چستی به یې پکې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کله کله به تاسو ته یو کار ډېر ښه ښکاري او په ظاهر کې به هغه ډېر ښه وي او په میس کې هغه دننه په باطن کې ډېر بد وي. یعنې کله کله به تاسو سره یو سړی بد داسې هم کوي چې د هغې صورت به ښه وي. یعنې د ډېرو نیکو او د مطلب دا دی د یو ښه کار په جامه کې هم تا سره یو سړی بد کولی شي. د دې وجې نه احتیاط پکار دی او هرې خبرې ته سوچ پکار دی او فکر پکار دی. ته به وایي چې دا سړی ما سره ښه کوي او دی ګینې سم کار کوي. نو د سم کار په صورت کې هم دا ممکنه ده چې یو سړی تا سره ډېر بد وکړي. د دې وجې نه هر طرف ته خیال پکار دی او سوچ پکار دی. او امید دی چې زما د خبرې په مقصد به ملګري پوه شوي.